لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو باندچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي جبریل علیه الصلاة والسلام به واوري چې د جهنم نه اواز راځي او اواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا اواز دی الله ته اوازونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا نو جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام ورته فرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کوم داروغه دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اخیستی دی جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبریل علیه الصلاة والسلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دی چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبریل علیه الصلاة والسلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته ده په هغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او وبه یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبریل علیه الصلاة والسلام به د ځان سره روان کړي جبریل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته ووایي ای بنده
ما ته پیغمبران نو درلېږلي دی به الله را لېږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو درلېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کړو په دغې رحمت سره دی ما معاف کړو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لا ښه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکې سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي